مولایانو اوسه پورې په فلسطین د جهاد فتوا نه ورکوله، چې کله ختم شو نو فتوا یې پرې ورکړه. اوس بعضې خلک دا اعتراض کوي چې مولانا صاحب په خپله اول جهاد ته ولې نه ځي چې نورو خلکو ته یې ورکوي. او دې پر د عمل کې د هغوی د طرف نه چې کوم سوشل ورک دی هغه ډېر نیګیټیو جواب ورکوي. وایي مولا ته په اولنۍ ورځ خپلې ښځې ته پرېږدي، راځئ په دې ټوله خبره زه اوس پوه کړم چې دې کې فایدې چاته ده. جهاد او دین او اسلام به فلسطین او هر شی به د من مکمل وباسو، ځکه چې زمونږ په حکمرانانو کې دا شی نشته. عوام داسې پالتو د چندخان غوندې ټوپونه دي نه وایي. که د پی ټي آی یا د پی ټي ایم یا د نیشنل پارټۍ یا د جماعت علما اسلام یا د جماعتي پارټۍ والا د دې ورکر وي او ډایرکټ به بلې پارټۍ په مشر پسې کنځل کوي، نو تاسو خبرې دا څه دپاره کوي؟ دا ډایرکټ د دې دپاره کوي چې هر طرف نه به ډایرکټ زما د پارټۍ مشر وکنځلی شي، زه نه کنځلی کېږم او دې سره به زما پیج، دې سره به زما آی ډي، دې سره به زما ډالر مخکې ځي. دا واضحه خبره. سوشل میډیا څه نږدې پاتې شویم، زما کار دی، زما ژوند ورسره تېر شو. که د پی ټي آی، پی ټي ایم یا جماعت اسلامي یا جماعت الاسلام په بلې پارټۍ پسې کنځل کوي، ډایرکټ تاسو ته هغه ویډیو کمنټونه چیک کوي، دا بل مشر تصویر به په سپي، په خنزیر، په غوا غوایي لګېدلی او په کمنټ کې پسې رالیږلی. مثلا طور که جماعت الاسلام پسې پی ټي آی والا بد ردي ووایي نو مولانا فضل الرحمن تصویر یې په خر باندې لګولی. که پی ټي آی والا پسې بد ووایي نو د عمران خان تصویر یې په کمنټ کې په خر باندې لګولی. دې کې دې کسانو مقصد هېڅکله د خپله د پارټۍ دفاع نه وي، د خپل مشر دفاع نه وي، خپل ورشپ سیوا کول وي، خپل ځان مشهور وي، خپل ډالر ګټل وي. کم کس چې کومې پارټۍ کې په بلې پارټۍ پسې کنځل کوي، ډایرکټ ورته هغه پارټۍ والا وایي ته زموږ د پارټۍ ناسوري درې شه وځه، موږ خپل مشر خپل قاید په چا نه کنځو. ته چې هغه مشر وکنځي هغه به ډایرکټ زموږ مشر کنځي. دې کې فایده تا ته رسي، زموږ مشر ته بېعزتي ده، موږ ته بېعزتي ده. ډایرکټ هر خپلې پارټۍ والا کس مخې سره درې کوئ. زه په ذاتي خود د پی ټي ایم والا زه د بل مشر بد نه یادوم. که زه بل مشر بد یاد کړم ډایرکټ په زما منظور بد یادېږي او زما منظور چې کله بد یادېږي زه پرې خفه کېږم، زما پرې زړه سوځېږي، ځکه چې زه په هغې سره حقیقي مینه لرم. چې کوم سړی خپل مشر سره حقیقي مینه لري هغه د بل مشر هېڅکله نه کنځي. چې څومره کسان، څومره ورکران د کومې پارټۍ کوم تحریک کس بلې پارټۍ بل تحریک کس کنځي، ته پوه شي چې دا د خپل مشر سره مینه نه لري، خپل ځان پې مشهوروي. که فیصله خبره نوره تاسو وکړئ، مار څه خپله رایه شیر کړه، کمنټس کې خپله رایه ضرور شیر کړه. ډېره مننه.